أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. سورة الحج 38 نمبر آیت. په دې 38 نمبر آیت کې د مسلمانانو لپاره یو خوشخبری او یو بشرنګوي ذکر کیږي. مخکې موږ ویلو چې په دې کې مخکینی سبقونو کې د مشرکانو هغه عمل ذکر شوی او چې صحابه کرام د هجرت نه وروسته د مدینې منورې نه عمرې له روانو او چې کله حدیبیې نومې ځګین ته ورسېدل نو د مکې مشرکانو محاصره کړل او خانه کعبې ته یې نه پرېښودو. بیا صلح حدیبیه وشوه او د هغه ځګین نه دوی واپس شو، عمره ونه شوله. نو د دې نه وروسته الله تعالی د آیاتونه نازل کړل او په دې کې مسلمانانو ته خبر ورکړي چې ډېر زر به تاسو ووینئ چې د کافرانو د قوت به ختم شي او تاسو دفاع به الله تعالی وکړي او د کافرانو د زور د ختمېدو نه بعد به تاسو خانه کعبې ته داخلېدی شي او د دوی هېڅ قسم روب به تاسو باندې بیانوي. نو الله تعالی وان الله یقینا الله تعالی یدافع دفع کوي ظلم د کافرانو عن الذین د هغه کسانو نه آمنو چې ایمان راوړی. چې کوم کسان مؤمنان دي نو هغې باندې الله تعالی د امتحان تېرېدو نه بعد خامخا به الله تعالی داسې حال راولي چې د ظالمانو ظلم الله تعالی په خپله دفع کوي. ان الله یقینا الله تعالی لا یحب محبت نه کوي کل خوان کفور د هر خیانتګر او ناشکره د سره. مشرکان او کافران چې کوم دي دا هم خیانتګر دي هم ناشکره دي. په دې اعتبار سره چې خیانتګر خو په دې اندازه باندې دي چې الله تعالی کم وسایل او کم سهولیات ورکړي دي نو پکار د چې دین دپاره استعمال کړي وي، لیکن هغوی د کفر دپاره استعمالوي. نو په نعمتونو کې دوی خیانت وکړو او ناشکره هم دي. پکار د چې یو الله تعالی منونکي جوړ شوي وي، هغوی د خپل نفس او د شیطان منونکي جوړ شوي دي او نه نفس څه ورکړي دي او نه شیطان ورکولی شي، نو دوی ناشکره هم دي. نو د دغه خلکو څخه د الله تعالی محبت نشته دی، د الله تعالی خوښ نه دي، نو مؤمنان یې خوښ دي، نو مؤمنانو دفاع په الله تعالی ضرور کوي. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. دې ځای کې طریقه د دفاع د الله تعالی څخه دفاع کوي، نو تاسو بس امس حرکت کوئ. هغه حرکت چې تاسو کله وکړئ نو الله تعالی به تاسو دفاع کوي. که ځان داسې غلی کړي نو بیا نه کېږي. نو هغه حرکت دا ده چې اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازت ورکړی شو هغه کسانو سره، هغه کسانو ته یقاتلون چې د هغوی سره جنګونه کېږي. هغوی په خپله باندې شریفان خلک وو، خو بیا هم خلکو به سره جنګونه کول. او دغه اجازت ولې ویلاو شو؟ بانهم ظلموا، په دې وجه چې ظلم ورسره شوی دی. چا سره چې ظلم شوی نو هغه ته د جنګ کولو اجازه میلاو شوله. د دې آیاتو نه وړاندې کله چې مسلمانانو مکه معظمه کې اوسېدل د دوی سره به ډېر سخت ظلمونه کېدل او یو ورځ به داسې نه تېرېدله چې مسلمان یې نه پکې توی نه شي او د مسلمان سره ظلم ونه شي. مسلمانان به راتلل، نبي علیه السلام نه به یې تپوس کوي چې موږ دې وخت کې څه چل وکړو، ستاسو څه هدایت دي، آیا موږ د دې خلکو نه انتقام وانخلو؟ نبي علیه السلام به ورته ویل چې ما ته د جنګ کولو اجازه نشته، فلحال تاسو صبر وکړئ. چې کله مسلمانان د هجرت باندې مجبور شي لاړل او نبی علیہ السلام په خپله باندې هجرت شروع کړو، نو په لاره باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و چې نبی علیہ السلام داسې الفاظ ویلو چې اخرجوا نبیهم، د خلکو خپل پیغمبر د علاقې نه وشاړو، ویستې لیهلکن، الله تعالی به اوس خامخا هلاکوي پرېږدي نه. بیا نبی علیہ السلام مدینې منورې ته لاړ، بیا صلح حدیبیه وشوله. تقریبا 25 هجرۍ کې دا آیت نازل شو چې یدافع عن الذین آمنوا، دا آیت نازل شو دا مخکینی، او د هغې نه بعد بیا مسلسل د کافرانو نقصانات شروع شو او په کوم ځای کې جنګ سره مخامخ شوي دي نو ماتې یې خوړل، په هر ځای کې به نقصان کېدو. دې باندې اجتماعي وبایي مرضونه پرې رالل، سخت انتهایي قاصاري پکې شروع شوه، خلکو به څرمنې خوړلې، داسې بدترین ورځې بیا هم رالې او مسلسل د نقصاناتو سره مخامخ شو. نو تقریبا چې د هغې نه وروسته بیا الله تعالی دې ته د جنګ اجازه ورکړې وه او دې ځای کې وویل چې اذن للذین، اجازه ورته ورکړی شو. دې نه معلومېږي دا چې دې نه مخکې جنګ کول منع او حرام. امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي چې مخکې جنګ کول منع، د
د دې آیات په وروسته جنګ کول جایز شو، که څوک انتقام اخلي اوس یې اخیستی شي. او د دې نه مخکې که چا انتقام اخیستلی نو منع و، ځکه چې اسلام کې جواز نه و، اجازه نه وه. نو امام قرطبي رحمه الله یو قول دې یو مسله معلوم کړې ده چې د هر هغه څه چې ته ورته مباح وي جایز ورته وي، جایز دپاره به هم ته شرعي دلیل پیش کړې چې په دې وجه باندې جایز شو. او چې کله شرعي دلیل یې نه وي نو دا به جایز نه وي، هغې ته به جایز نه وي. اوس دې نه دغه خلکو جواب معلوم شو. ځینې خلک داسې دي چې په اسلام کې نوي نوي خبرې راپورته کوي، او که ته ورته ووایې چې دا څیزونه په اسلام کې نشته، د دې لپاره ثبوت نشته دی، نو هغه ته وایي چې ثبوت یې هم نشته دی خو منع یې هم نشته. نو دا خبره نه ده چې یو کار ته په شریعت کې ثابتې نو هغې دپاره به دلیل وي. دغه دلیل نه ده چې منع نشته، دا دلیل نه دی. ډېر خلک داسې په عجمي ژبو کې د خطبو ویلو کوشش کوي، او حالانکې د نبي علیه السلام په سیرت کې د صحابه کرامو خلفای راشدینو په دومره زمانه کې هېڅ ځای کې ثبوت نشته. باوجود د دې چې صحابه کرامو په زمانه کې انس بن مالک رضی الله عنه د شلو ژبو باندې پوهېدونکی کس و، د نبي علیه السلام ترجمه هم. سلمان فارسي د پارسیوان سړی و، د ایران اوسېدونکی و. صهیب رومي د روم نه راغلی و، بلال حبشي د حبشي نه راغلی و، هغه ځای کې حبشي زبان بیا وایو. داسې ډېر صحابه کرام نور تاریخ نقل کړی دی، خو د ټولو صحابهو کې څوک نشي ثابتولی چې دې خلکو په خپله ژبه کې خطبه هم ورکړي. خطبې دپاره به لازم عربي وي، لکه چې به نورو ژبو پوهېدل، نورې ژبې لرلې. موږ دا څیز مکمل منع کړو او موږ وایو چې د خطبې دپاره شرط دا عربي زبان وي، او دې کې به دننه د قرآن تلاوت وي، دغه شانته کې واعظ نصیحت او احادیث دا به مضموني، دعا پکې شاملېدلی شي، دعاګانې پکې شامل شي، لیکن دا ټولو به عربۍ ژبه کې په بله ژبه کې به نه وي. البته واعظ نصیحت ځان له شی دی، هغه ته به هر ټایم کې کولی شي، هغې دپاره نه محراب ضروري دی، نه د جمعې ورځ او د اختر لمونځ ضروري دی، هغه ته به هر ټایم کې نصیحت کولی شي، په هره ژبه کې کولی شي. لیکن دې خلکو ته ووایي چې دا تاسو کوم ځای کې نه ثابتې، او په دین کې یوه خبره چې هغې دپاره ثبوت نه خو بدعتو کې راځي، نو دوی وایي یاره بس ثبوت یې هم نشته دی خو منع یې نشته. امام قرطبي او داسې احسن کلام ذکر کړي دي چې د یو مستری د جواز دپاره دلیل پکاري، او نه دلیل چې کوم دی د جواز دپاره دلیل نشي پیدا کېدی چې یاره دلیل نشته جایز شو. او دغه مسله د اصول فقه مشهور کتاب مسلم الثبوت هم ذکر کړی ده. نو د دې نو آیات نازلېدلو نه بعد د جنګ اجازه وشو، فرض نه و اجازه وشو، فرضیت یې وروسته راغلی، وقاتلو وروسته روان دی، بل مسبق کې روان دی، وروسته فرضیت راغی، لیکن د ټایم کې جواز شو. د دې ځای کې اخوا چې کوم دی أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، د قتال احکام ذکر کیږي، او دغه شانته کې هغه امور ذکر کیږي چې په کومه د معاشري اصلاح وشي، معاشره منطبق شي، چې د کفارو خلاف ودرېدی شي. کله چې معاشره کې افراطفري او فرقواریت موجود وي، دا د کفارو مقابله کې نشي ودرېدی، بیا مقابله نشي کولی. نو د جهاد حکم به ذکر شي، بیا به امور مصلحه ذکر شي چې ګورې دا جهاد دپاره هغه امور چې کوم سره د معاشري اصلاح راځي هغه به تاسو عملي کوي، معاشره به خپله درست کوي. او د هغې نه وروسته د هغه قومونه چې کوم د اسلام او د دین مخالف پاتې شوي دي، د هغوی د هلاکت ذکر به راشي، او د هغوی دپاره چې کوم دنیاوي او د موجوده کافرانو دپاره به دنیاوي او اخروي عذابونه ذکر شي، چې دا خلک د الله تعالی په نظر کې د الله تعالی په غریب کې دي، اگر که په حال سره موقع شته. د دې سره سره د جهاد د حکم وجه به ذکر شي چې دا جهاد ولې فرض کېږي، ولې جایز کېږي، د هغې حکمتونه او علتونه به ذکر شي. منځ کې به سوالات او جوابات ذکر شي چې یاره مسلمانان کله په لږ مقدار باندې او د هغې قوت مسلمانانو قوت د کافرانو قوت سره توازن برابر نه وي، نو په دې ټایم کې دا جهاد کولی شي که نه شي کولی، بیا به څه کوي، هغه مسائل به ذکر شي. نو الله تعالی وایي أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، اجازت ورکړه شو هغه کسانو ته چې د هغوی سره به جنګونه کېدل، د جنګ کولو، انتقام اخیستلو. دا ولې د اجازت میلاو شو؟ بأنهم ظلموا، ځکه ظلم ورسره شوی دی، مظلومان دي، مظلوم ته د خپل انتقام اخیستلو حق اجازه میلاو شو. وإن الله على نصرهم لقدیر، او یقینا الله تعالی د دوی په امداد باندې قدرت والا دی، الله تعالی بیا مرسته کوي. دا سوال جواب دی. سوال دا دی چې مسلمانان دومره کم خپل وطن دی پاتې شوی دی، وسایلو سره د نش برابر، افرادي قوت هم کم دی او مالی اسلحه هم کمه ده، دا شان د جنگي تجربې هم په نسبت د مخکینی کافرانو کمه ده، ځکه هغه د وخت جنگي خلک تېر شوی دی.
نو چې دې کې جنگ اجازه میلاو شي مسلمانان بس کې به خراب شي او دا به ټیک کني نه نو الله تعالی جواب کوي چې وان الله على نصرهم لقدير یقینا الله تعالی د دې په امداد باندې قدرت لرونکی دی الله تعالی مرسته کوي تاسو دغه نه پیغام شي لیکن دومره د خپل کم قوت چې وسه د به استعمالي پادو چې د قوت توازن برابرول د اسلام کې نشته دی د دې ثبوت او جواز نشته دی چې لازم دی توازن برابر شي او د اسلام د اسلامي تاریخونو څومره جنگونه او جهادونه چې شوي دي په ټولو کې یو کې هم توازن برابر نه دی مخکې د طارد او جالوت واقع ذکر شوی د باغې کې توازن برابر نه و کافران په زرګونو باندې او مسلمانان صرف 314 چې باغې کې داود علیه السلام هم شامل او دغه لږ کسان چې د ډېرو باندې غالب شو نو دغه مسله معلومه شوه چې جهاد په دوران کې د طاقت توازن برابرول د اصلاحي او د افرادو دا ضروري شرط نه دی بلکې چې کوم مسائل در سره هم دغه استعمال کا بس الله تعالی به مرسته وکړي الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق مخکې الله تعالی ویلي چې د دې اجازه ملاو شوې ده په دې وجه باندې چې مظلومان دي ظلم مستشوي دي اوس دغه ظلم تفصیل لږ څه ظلم مستشوي دي نو ظلم دا دی د هغه کسان دي اخرجوا چې وستل شي و من ديارهم د خپل کورونو نه بغیر حق پناه حق باندې بغیر حق مقصد د دې دا شو چې حق شرعي یعنی جواز شرعي ولا موجود نه شریعت هغه د ایستلو اجازه نه ورکړي اگر که پر رواج کې هغه مجرمان دي ثابتول چې دوی د بوتانو بد ویلو او دا شان د یو الله تعالی خبره وکړه په دې وجه زمنګ بد شي دغه جرم دی زمونږ د پلرونو نیکونو دین خراب کو د قریش او رواج او د هغه تهذیب خراب کو دغه ښکارا د دې د عمر الزامات او د ګناونه دي د جرایم دي چې د قریش کوم روایت دي هغه خراب شو د بوتان مخالفت وشو پلرونو نیکونو دین ته په سپک نظر باندې وکتل شو او د مخکې نه په خانه کعبه کې بوتان پراته دي او دوی وست نه مني د جرایم دي نو څوک چې جرایم نشته دی نو جواب یې وشو چې بغیر حق نه کم حق مراد دی حق شرعي حق شرعي سره یعنی د دې وستل شرعاً جایز نه بلکې دغه خپل کورونو مالکان او خپل کورونو کې وسیدل نو د دوی شرع شریعت کې منع او ناجایز ځکه صرف د دوی وینا دا و الا ان يقول ربنا الله د دوی صرف جرم ثابت دی چې بس دوی ویلي د رب زمون الله تعالی دی یعنی یو الله یې منلی او په دې وجه باندې مجرمان شو نو په دې وجه بغیر حق کې مفسرین لیکلي چې بغیر حق شرعي دوی د کورونو وستل شي او پر حق باندې څنګه حق یعنی شرعي لیول باندې نه حق او ناجایز وستل شي ظلم مستشوي دي پادو شو رواج او د هغوی روایات هغه له څه اعتبار شته نه سړي بوده چې شریعت کې د یو کار منعي ناجایز نو بیا روایات او دغه شانت کې رواج چې کوم دی هغه له څه اعتبار نشته دی کاغه یو کنه اصل اعتبار دین لره دی الا ان يقول مگر په دې خبره وسته شو چې دی ویلی د ربنا الله رب زمون الله تعالی دی د ځکه کې سوال دا دی چې یاره څنګه صحابه کرامو دا منل چې رب زمون الله دی دغه خو د مشرکانو ملامانو په الله تعالی په وجود کې دا اختلاف نه الله تعالی ټول مشرکانو د دهریانو نه علاوه ټول مني بت پرستانی مني ابو پرستانو عقیده دا چې د بوتان زمون سفارش کوي دی الله تعالی ته موږ سره برای راست خبره نشو کولای د ابو زمون پیغام کې وړي خو دا غي چې کوم عقیده دا چې کله وګوري تقابل یدیان مطالعه کې نو غین اندازه لګی شي مشرکان ټول د الله تعالی قائل یا د الله وجود قائل منکرین پکې نشته او د دې قرآن وایي چې الا ان يقول ربنا الله دا غوی په دې خبره وسته چې دوی ویلي او رب زمون الله تعالی دی نو خبره دا ده چې صحابه کرامو الله تعالی منل او څنګه منل واحد لا شریک منل بوتان نه منل او رب منل هم دقه ته ویل کېږي دغه الله تعالی ته منظور دي مشرکان رب مانو بوتان سره منل نو دغه منل د نه منل برابر دغه منل پیدا نشته نه ګوي چې هغه ډو منل نه ځکه پیدا سم نه ونه چې بوتان سره شریک ول نو هغه رب منل هغه توحید نه دی هغه الله تعالی ته منظور نه دی صحابه کرامو سره شرک نه کاوه دغه رب منل په صحیح معنی کې دا ټیک شو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض در جهاد حکمت ذکر کیږي چې الله تعالی په مسلمانانو جهاد فرض کوي او جهاد د مخ کې روان دي په تیر امتونو کې هم روان دي تیر امتونو کې هم تیر شوی دی اوس هم د قیامت پورې بجاري نو اوس د دې وجه څه ده نو دغه حکمت او دغه وجه ذکر کیږي ولولا دفع الله الناس کنه د پکول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض لرا په بعض نور باندې حق پرست خلک په باطل پرست باندې غالب کولې نه او دغه حق پرست خلکو مرسته نه کولې نو بیا بس چل کېده لهدمت بیا به ورانې شوي وي صوامع عبادت خانه د راهبان
صوامع چې کوم دی دا صعومتون یې مفرد راځي او صعومه چې کوم دی نو د راهبانو عبادت خانې ته وایي. راهب چې کوم دی دا په عیسایانو کې هغه سړی دی چې دنیا یې مکمله پرېښودلي، دنیا سره یې تعلق کټ کړی، تلی په ځنګل کې په بیابان کې ناست دي په دې خاطر باندې چې دا مخلوق زما په عبادت کې خلل وانه شي او د رب سره مې صحیح رابطه کې پاتې شي. یوازې عبادت کې په ځنګل کې اوسېږي، بل ځای کې اوسېږي، یو کس اوسېږي، دویم ځان سره نه پرېږدي. نو دغه صعومه مفرد دی، صوامع جمع راځي. نو دا برانې شوي به عبادت خانې د دغه راهبانو و بیعون او عبادت خانې د عامو عیسایانو. د بیعون هغه عبادت خانو ته ویل کېږي چې په دې کې عام عیسایان عبادت کوي، هغه تاریک دنیا پرېښودونکي کسان چې بالکل دنیا سره رابطې کټ کړي او تر دې حده پورې چې هغوی ودونه کول هم صحیح نه ګڼي، جایز نه ګڼي، هغه خلک دې نه دی مراد. نو ګوره عیسایانو کې دوه قسمونه شي، یو هغه چې دنیا مکمله پرېښې ده هغوی په صوامعو کې عبادتونه کوي، او دویم هغه دنیا سره هم رابطه شته او عبادت هم کوي لکه د عام مسلمانانو غونډه کې، نو هغې عبادت خانو ته بیعون ویل کېږي. وصلوات او عبادت خانې د یهودیانو ومساجد او جماعتونه. دې ځکه چې کوم عبادت خانې ذکر شو، کوم خلک ذکر شو، دغه ټولو خلکو دین او مذهب په یو وخت کې صحیح ټیکو، وروسته تحریف شو وران شو. نو داسې ووایه چې ګویا دا آسماني شریعتونه ذکر شو، سابقه شریعتونه ذکر شو، د تحریف نه وړاندې، او په دې کې د هغه عبادت خانو ذکر ونه شو چې کوم د کمې بنیاد آسماني وحي نه او د ځانه جوړ شوي خبرې وي، لکه د آتش پرستو عبادت خانې شوي او دغه شان د نورې قصې شوي، بتخانې واخله. نو د هغې د باطلو عبادت خانو ذکر دې کې نه دی راغلی. هغه عبادت خانې ذکر شو چې کوم د هغې بنیاد په آسماني وحي باندې وو په یوه زمانه کې، لیکن بیا تحریم شو، منسوخ شو وروسته. نو خلاصې دا شوله چې که جهاد الله نه وی فرض کړی او د مجاهدینو په لاسونو باندې ظالمان نه نیولی کېدلې او نه کمزوري کولی کېدې، نو بیا د عیسی علیه السلام د عیسایانو په مذهب کې د عیسی علیه السلام په زمانې نه راونیسته د نبي علیه السلام زمانې پورې په دې کې به یو عبادت خانه هم محفوظه پاتې شوې نه وي، دا به کافرانو ورانې کړي وي، ظالمانو به ورانې کړي وي، دا محفوظ نه وي. دغه شان د کې د موسی علیه السلام نه راونیسته د عیسی علیه السلام زمانې پورې به یوه عبادت خانه هم د یهودیانو باقي پاتې شوې نه به ورانه شوې وي د کافرانو د ظالمانو د زور په وجه باندې. دا څومره چې محفوظ پاتې شوي د څه په وجه باندې؟ جهاد په وجه باندې محفوظ پاتې شوي. ومساجد او جماعتونه د مسلمانانو که په اسلام کې جهاد نه وي، په دې امت کې نه وي، نو د دې زمانه کې په دې وخت کې به په دنیا کې یو جماعت هم باقي نه وي پاتې شوی. معلومیږي دا چې دنیا په کومو ګوټونو کې جماعتونه آباد دي دا د مجاهدینو د روب د وجې نه، د هغوی د غلبې د وجې نه. که په غزې کې مجاهدین نشته دی، په نورو ځایونو کې روب قایم دی او یره شته دی چې که دا جماعتونه ورله ورانې نو د هغه ځایي نه درله په سپارو باندې په دونو باډرو باندې حملې کوي او د خپلو وروڼو انتقام اخلي، د عبادت خانو انتقام اخلي. نو په دې وجه باندې هغوی زموږ عبادت خانو سره په کافرو ملکونو کې هم ډېره ګزاره کوي. که دغه یاره او اسرې ختمه شول بیا په هېڅ ځای کې بیا مسره نه کوي. نو دا د قتال فی سبیل الله حکمت شو. یذکر فی حسم الله چې یادېږي په هغې کې نوم د الله تعالی کثیرا ډېر. د الله تعالی نوم یادول په شرعي طریقه باندې معتبر دی چې په دې کې د الله تعالی نوم یادېږي په شرعي طریقه باندې، په اسلامي طریقه باندې دغسې مرکزونه به یو هم نه وی پاتې شوی. ولینصرن الله من ینصره، او خامخا به الله تعالی امداد کوي د هغه چا چې د الله تعالی د دین امداد یې کړی. دې ځای کې د لام لینصره کې د تاکید دپاره دی ګرامر په اصطلاح کې، او دا نون کم شد والا نون چې دی لینصرن دا هم تاکید دپاره راځي. په یوه جمله کې چې دو تاکیدات راشي نو دا خبره یقیني کوي، بیخي یقیني کوي چې دا خبره بیخي یقیني ده، په دې کې شک ونه کړي. نو مسلمانانو د امداد کول د الله تعالی وعده بیخي یقیني رښتونې ده. بیا به ینصره کې د هو ضمیر نه مراد الله تعالی دی چې د الله تعالی امداد وکړي. د الله تعالی امداد څوک کولی نه شي، لیکن د دې مقصد دا ده چې څوک د دین مرسته کوي. د نبی علیه السلام په زمانه کې د نبی علیه السلام مرسته یې کړله، اوس یې د هغه د عصمت او د هغې د شان مرسته کوي چې څوک یې ګستاخي کوي، مخالفت یې کوي، دفاع کوي او د دین او د شریعت مرسته کوي. نو دا داسې یو شوله که د الله تعالی مرسته چې کوي، د الله تعالی په ډله کې داخل شو، ګویا چې د الله تعالی زما مرسته یې وکړه. نو دا زیات مبالغه شو په دې کې چې د دین خدمت کول ګویا داسې شوه لکه د الله تعالی سره چې مرسته کړې احسان یې په الله شو، الله تعالی به د احسان قبلوي.
ان الله لقوي عزیز یقینا الله تعالی طاقت والا او غالب دی دا دو اسماء الحسنا چې کوم ذکر شو دا د پاره چې کم خلک د دین د مرسته کوي په اخلاص لګي دي الله تعالی سره خامخا مرسته کوي دوی د خواري مهنت الله تعالی ضایع کوي نه